ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه متعلق رضی ابو بکر صدیق سے ذکر خلافت ملاو شروع او هغه خلیفۃ الرسول صلی الله علیه وسلم جوړ شروع مقیما دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره خوا کې ناستا وای کتل یو پاشا او تمخه پرتا هغه یو کتل پاری کې د مدینه منورې څومره کونډې رنډې یتیمانان مساکین غربا بس به کسخر هغه نامې لیکل شوی او به هر نامې نه مخته به دی صحابین ما د دې ذمہ داری ما باندې د دې ذمہ داری ما باندې د دې ذمہ داری ما باندې ده ابو بکر صدیق سے نو مخینه عمر فاروق سے هغه د کاغذ او چت کړو هغه صفای او شته کړل عمر فاروق سے نظر کوي فلکې بډې خزه د هغه ذمہ داری فلکې صحابي او شته کړی ده فلکې یتیمانان دی هغه ذمہ داری فلکې او شته کړی ده مکمل صفای او کتلا عمر فاروق سے پریشان شول دا ټول خدمتونه دا نور کسانو هغه سي زه په پاتې شول نن سبا دور باندې نه ده څه غریب سړی سکو ګوري مخ ورته تاو کی او به څنګه ورته خپل حاجت مخې ته کی نو بدرت ورته وي سپکې سپوري ورته وای تاسو ها نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې بل سفر واړه ولا هغه باندې نظر وکړلو نو یو کونډه وایو بډای و مشر خزوا هغه نمالی کې شي او هغه مخې ته صحابي نه مانوا هغه ځای خالی و عمر فاروق صاحب ضرور کې د غیزه کې خبره نامه واچوله په دې ذمہ داری دا بزو چاته کړ کله سبا شروع نو چې بډې کور ته لاړو منځنه بعد دروازه ورته وټکوله نن طرفنا आवाज شروع بيسو کې عمر اتا خدمت راغله امام خدمت خو شوی ده غړې وګونه ډاکټر کور صفا شروع او د نن ورځې د ټیکاله په دوبس یو الله باندې راغله او هغه ما ټول ضرورت پوره کړ عمر فاروق سے پریشان شول وی دا نامه ما لیکلی ودی د ذمہ داری ما قصدی ما په ذمہ داری کې د څوک راغلی دا چې ما ذمہ داری هغه قصدی ده په سبب زه د وخت رسم هغه سره زمونږ چې جرأت سره کې کړی سبا سمې منځله مخ کې دی راغلو نو به دروازه وټکوله نن طرف نه بيبي आवाज وکړو وېسو کې فلکه اته خدمت راغله کسه خدمت دي سره خدمت کوم د ټیکاله مروړي د ټیکاله واخله هغه په الله یو بندر غلو کور صفای مشولا ما کوم ضرورت او غیم پوره کړل غړایم پکړل وګونه مثلا څومره خدمات ټول خدمات هغه کړی دي هغه څه د ماته د خدمت ضرورت نشته عمر فاروق صاحب جلالی ته په ټول شخصیتو زیات غوسه شو وی دا څوک ته د دې دومره جرأت کړی دی ما ولا کوم خدمت ته ذمہ داری دا غیه قصیده په سبب ز تهجد ټیم کې رسم دي چې بس کینم د سره به زما نوم د څوک ده سبا څنګه ناس ته تهجد په ټیم کې تور تیار ده پدې کې ګوري یو سړی روان د ډیر آهسته آهسته قدمونه اخلي آرام سره روان ده او زه دیو باندې आवाज وکړم د څوکي هغه طرف نه څه کوم جواب دی وګونو ته ورسېدلو نو عام شخصیت نو هغه د مؤمنانو امیر المؤمنین د نبی علیہ السلام خلیفہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابو بکر عمر فاروق سے پریشان شول او تاسو نه کوي حضرت په دې شپې کې او دې ځای کې هغه ورته وی دا کوم بډې خدمت روانه وی حضرت غلیظ کې خو دې ځای کې د ځای خلیو مخبرنه ما چولی و نو تاسو د مولا خدمت سره کې کوي ابو بکر صدیق سے ورته فرمایي عمر ما خپل نه ما ونه شو ولا نور صاحب کرام ټول خپل نامې ولي کړي ما خپل نه مانو ولي کړي دې لپاره سمانه څو خبر نشي دا کوم خدمت څه کوم ځا الله رضا لپاره کوم اجازه خدای لپاره نه کوم نامې لپاره نه کوم څه خلک ما خبر شي څه خلیفۃ الرسول صلی الله علیه وسلم هغه لګیا دا خدمت ته چاکي په دې بنیاد باندې ما غزي خلیفۃ القدر او ته زراور سره ته ورکه د غیزه کې تا نه واچو عمر فاروق سیم څخه سترګې ورته وړو ولې په هزار لاس کې نو خبيب روانو په خمن روانو بیا ورته تاسو کوي یا خلیفۃ الرسول دا په هزار دور لاس کې اخستې دا خبيب رواني انا کې تور تیار د سینمي څه موزیز نه ورته تا حیوانات حشرات هغه تکلیف تر کې لړمان منکرونه او ته ولې کېدلې تا په هزار لاس کې راخستې دا یو ما دا په هزار مزه لاس کې راخستې دا ما دا د آرام ټیم دا که په هزار مخبوي نو هغه کشان په وجبته چې آرام خراب نشي چې ته تکلیف ورسي دا صحابه کرامو هغه کردارو دا وی کړوړو دا وی په ځکه کې د مخلوق خدا درته چې ما په وجبه چې ته تکلیف پیلاو نشي اما عزتمن ته انداسه معاشري سره مو تاسو پاتیو سما او تا کوشش انداز زبر مسلمان د تکلیف په کومه طریقې سره ورسو به په دې باندې مسله کو به دې پر منسوبي جوړو
په دې لپاره سزا کوي کم داسې عمل وکړو کوم یو داسې طریقه وکړو چې هغې د وجې نه دې کورنۍ ته تکلیف میلاو شي دې سړي ته تکلیف میلاو شي یا دې زنانه ته تکلیف میلاو شي حالانکه دا د اسلام تعلیمات نه دي دا د قرآن او حدیث تعلیمات نه دي قرآن او حدیث تعلیمات دغه دي چې کومه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ طریقه ده کوم عمل خالص الله رضا لپاره چې باغې کې خدا نه وي باغې کې ریا نه وي ځکه سبب به دې باندې کوی چې په کوم عمل کې ریا راغله الله په نظر کې هغه هیڅ قسمه قدر او قیمت نشته او ژوند او زندګۍ داسې تیروله چې موږ بدن نه موږ وجود نه موږ خولې نه بل مسلمان ته بل بنده ته تکلیف ونه رسېږي دې ته اخلاص ویل کېږي امام بخاري رحمه الله اشاره وکړه وزن د اعمالو کېږي او د اعمالو کې وزن به هغه رسېږي چې هغې کې اخلاص وي هغې کې الله رضا وي